د کومو سورتونو مبارکو په اوایلو کې چې حروف مقطعات راغلي دي نو د هغه سورتونو شمار او تعداد دی 29. ٹھیک ده جی. حروف مقطعات نه چې مکررات لري کې چې کوم پکې مکرر راغلي دي نو دا مکررات چې لري کې نو بیا پاتې کېږي دا تقریبا 14 حروف مبارک. څومره؟ 14 حروف مبارک پاتې کېږي. اغا مکررات څنګه دي د سورته بقره مبارکه او د سورته آل عمران مبارک په مینس کې پدې کې چې کوم د دې په اوایلو کې چې کوم حروف مقطعات راغلي د دې سورتونو په مینس کې د مقطعاتو یو شان دي لکه دلتم الف لام میم دی او التم لکه مثال په تور باندې په سوره یوسف مبارک په سر کې الف لام را نو الته یو تنه چې کوم نه بدل شو نور چې کوم نه دا درې دادي نو هغه کې دو ذکر دي الف او لام نو دا مقرر راغلي تاسو په نورو سوراتونو کې راغلي. نو دا مقررات چې لري کړي شي حذف کړي شي دا د چې حذف کړي شي نو بیا به چې کوم نه مقررات چې حذف کړي شي نو بیا به دا حروف پاتې شي څومره 14 الف لام میم صاد را کاف ها یا عین طا سین او ها قاف نون نو داغي مجموعه څه ده؟ داغي مجموعه ده صراط على حق نمسكه دا به ته جوړ شي ته اوش مارا چې دا سور لشو کنه شو چودہ شو کنه چې لاره دا د قران پاک چې کومه دا حق دا مونږ په منګولې لګو سبحان الله ویا ذالک الکتاب دا کتاب چې دی لا ریب فیه شک پکې نشته لا شک فیه فی دلائله وفی بیانه وفی قیامه لانه منزل من الله تعالی هدى هدایت للمتقین د پرد متقیان دا متقین اسم فاعل لے اتقن یتقن اتقا یتقی دا سے دے اتقا یتقی اتقان اتقا یتقی الذین کسان یؤمنون چی ایمان روڑی دی باور لري ایمان لري بالغیب په غیب باندې مغیبات باندې پیږي کنه.